زموږ کارکونانو او ملګرو سره چې راغلي اوس هم په دې ساعت په ضلع مردان کې د دې نه علاوه کم از کم 2000 نور لوی پروګرامونه روان دي هلته مونږ ته تګ دی او زما ورونو دا تور میک لږ یو څو سوالونه ورته مخامخ کړه او د هغې نه پس بیا ما سره دا عهد کوئ میک خراب دی چې کوم چې مجاهد عمران خان شروع کړی دی هغه جدوجہد چې د خان د خپل ځان لپاره یې نو خو بیا پرېږده چې په خپله باندې خپل جنګ کوي د لوی سړی دی لوی وکیلان هم ورسره شته خو که دا جنګ زما او ستا لپاره یي نو زمونږ په دې تحریک کې زما په خیال چې د انسان سره د ټولو نه قیمتي یو شی د ایمان نه پس کېدی چې نو هغه د ځوانۍ دا یو څو کاله دي چې په هغې کې خلک خپل مستقبل جوړوي څوک پیسې پیدا کوي څوک کاروبار هر څه چې کوي هغه ژوند موږ دې تحریک ته ورکړو نن چې زه کله دیالې ته لاړ شم او زه عمران خان صاحب ته وګورم نو ما ته په دې خبره باندې دُخ رسي چې زه عمران خان ته لرې کړه زه دې پکې نشته تاسو ما ته ووایئ داسې یو کس تاسو ته ښکاري چې دا ټول قوم په هغه باندې راغونډ شي 3 ورځې مخکې د خان صاحب سره ملاقات وشو نو انتهایي افسوس ما ته دا وشو چې زه وم او ما سره برشته ګوهر مو ورغلي وو نو خان صاحب دا خبره وکړه وی چې خپلو بچو سره سلیمان او قاسم سره خبرو ته مې نه پرېږدي او بیا دا عرض وکړو څومره چې دا لوی خلک وي چې څوک عظیم شخصیتونه وي دننه نه ګوره ډېر معصوم وي کېدی شي چې داسې کس په دې بازار کې یو سړی دوکه کړي په ورو خبرو د هغې سوچ په غټو خبرو کې نو دا خبره چې هغه د خولې نه ووته ما ته دک ورسېد چې یاره د امت مسلمه او د قوم د لیډر سره دا څه روان دی بیا دا وایي چې ما ته په هفته کې صرف 6 کسان د خپلې پارټۍ ملاقات ته پرېږدي او وایي چې مې صاحب چې کله په دې جیل کې وو نو 30 او 40 کسان به راتلو باقاعده به هغه لیکل کول او بیا د هغه د تبې خوراکونه او د هغه د تبې ځای دا چې په کوم ځای کې عمران خان صاحب ساتلی همدغه شانې یو ځای کې یو څو ورځې شپې زما او د شهریار خان هم تېرې شوي ما ته اندازه کېږي نو دې ته افسوس په دې کېږي چې یو طرف ته ډېر تېز دا سړي پسې ولاړ دی او بل طرف ته ته په هغه داسې ګوتګۍ کې بندې چې کوم کس ته د 500 سزا وخېږي او د هغه بلیک ورنټ راوځي او ورته ووایي چې 2 ورځې پس یا 3 ورځې پس یا 7 یا 8 پس نو دا پاتې کېږي هغه چې په کومه ګوتګۍ کې بندوي نو په داسې یو ځای کې دا سړی ګیر کړی چې دا د هغه د استوګنې ځای شاته غسلخانه هغې سره دې خوا د مونځ دپاره د هغه مسله ده او دې خوا کتابونه نو دا ما په اسمبله کې دا خبره وکړه چې آیا دا بېعزتي د عمران خان ده که دا بېعزتي د 25 کلو روان ده دا قوم چې کله ځان او لیډر پوخ کړي دا قوم چې کله په یو کس پسې ورپسې شي هغه سره ولې داسې کېږي د عمران خان خو ټولو مردانو خبره ده کوله چې پاکستان یې د ځان نه مخکې کړی دا ادارې یې د ځان نه مخکې کړی په کومه شپه چې د عمران خان او زموږ په شا کې دا چاره ومنډله شوه نو په هغه شپه باندې چې کوم سازش شوی کله چې د عمران خان خلاف په سایبر کیس ختم شو نو ما دا ډیمانډ کړی چې اوس په سایبر باندې یو بله مقدمه پکار ده یو مقدمه خو تاسو وکړه که نه یو مقدمه اوس بله پکار ده چې د شینګان یا د برداد په کوڅو کې صرف وایم په ډنګ پیلې وته په اسمبلې کې او په هغې اسلام آباد کې د هغې د سینې نه پاسه وم چې یو سایبر کیس اوس بل شروع کړو ځکه چې عمران خان او شاه محمود قریشي خو دې عدالت باعزته پرې کړ نو اوس سوال
دا پیدا کېږي چې دی خو په عزت ووته نو چې د سایبر په بنیاد د پاکستان یو جایز حکومت د امریکې په هیواد کور ته لېږلی دی که هغه سیاسیان دي چې د هغې تعلق د ادارو سره دی که هغې په هر پوزیشن باندې دي د ډېرو خلکو ډېرې ذمهوارۍ جوړولی چې د خپل وکیلتوب سره ولاړې دغه موټې مضبوطې کړی زه یو مثال داسې درکړم دا د شام خان ایم پي دی یو ځای مې نه سرکار د باره نه فاطم پولیس پوره کړی کېدای شي د دې پولیس په ذاتي د زړه نه پوهېږم خو دغه ذمهواري څه ده دا خبره بغیر لاړه ورته ټول ټوټې ورکان ولاړې د ده ذمهواري دا ده چې شل پورې دغه بلټ تړلی دی نو سرکار ورته ویلي چې ستا دا عیني ذمهواري ده د دې ایم پي اې د دې ایم ان اې د ټول حفاظت به کوې د ده د صف ته راځي مول د ستا د سینې نه بولې راوځي زه هغه ټولو نه تپوس کوم چې تاسو خو قسم وجود کړی چې د پاکستان وزیر اعظم کله چې په پاکستان باندې سټر رالي موږ به د هغه حفاظت کوو نو افسوس چې د هغه د شپې قوت ختمېږي چې شاته ګوري یا امامت دی یا مراد دی یا شهریار یا سپمر دی یا نور کسان دي هغه خلک څه شو چې د چا عیني ذمهواري وه د خپل وزیر اعظم مټې مضبوطول د هغه په بدن کې خو څلور ګلاب پیوسته شوې زما رب زه دې نتیجې ته رسېدلی چې کم از کم د دې ماشومانو پته خو راته په ژوند کې که دا عمران خان له لاسه راغی دا بل نشته څنګه چې 50 کاله د بټو صاحب نه پس د قوم انتظار کړی والله شجاعت یې په دې وګوره دا کارکونیان له مابوت غوندې زاړه ولاړ دي دي د پته ده موږ ته زیات خلک هغه نظریاتي خلک راغلي د پیپل پارټۍ نه یا د نورو نه چې د هغې جنرال سرفراز شهید شو او موږ په بریګاله کې د هغه په اجتماعي توان کړی نو په دغه موقع باندې محکم ته د یو عالم صاحب په موجودګۍ کې وه چې مشر ستا د absolutely لاندې مې وجه کېدی شي خو زما زړه راته وایي کوي چې په دې خبرې کور ته لېږلی چې کم طاقتونه په پوره عالم اسلام کې د اسلام په سر وهلی تا د هغې په منځ کې دا وویل چې ایاک نعبد و ایاک نستعین شلګر مشرانو دوستانو تحصیل تخفیض زره مردان که د اواز پړه هر طرف ته رسي د نن نه 80 کاله مخکې د قوم مشر قائداعظم دا خبر کړی وه چې کله مسلمان په غلامۍ مجبوره شي نو هغه یا د ظهیرالدین بابر په شان ودرېږي یا د ټیپو سلطان په شان شهادت قبلوي خو زه دا سوال کوم چې ولې به همیشه زموږ نه شهید کېږي ولې به زموږ مشر نه وي ولې د هغه طاقتونه هغه خلک هغه هر یو سر خوري هغه هر یو سر کټ کوي هغه هر یو سر غورځوي چې کوم دا عالم اسلام سرونه راغونډوي که عمران خان نن جمدې په اسمبلۍ کې د وزیر اعظم په کار ناست وی الله دې ولې جیل ورکړي نو هغه به نن د فلسطین په دې مسله اسلامي کنفرنس نه راغونډ کړی اقوام متحده ته نوټ کړی زه دا تپوس د شهباز شریف نه کوم د بلاول نه هم کومه چې تاسو ځان ته لوی لیډران وایئ د فضل الرحمن صاحب نه هم کومه چې ښه شوه چې ټول د عمران خان سره ملګری کړي خو چې کاش هغه ټایم ملګری شوی دی چې کله عمران خان اسرائیل هندوستان امریکې ته سترګې وښویې او د حرمت رسول جنګ یې کړو کاش چې په هغه شپه زه پر هېواد په ډله کې نه عمران خان په ډله کې پاڅېدلی زما آخري خبره بیا به ځم زما ټولو مینهګانو ته دا خبره وي چې که د عمران خان په ځای
ستا خپل پلار په ډیاله کې دی نه ته بیا سیل نه سړک ته تللی تا د اختر نوې جامې ګنډلې آیا ته به بیا چکر باندې ګرځېدی که نه هر وخت زه چې کله په جیل کې وم چې څومره ورځې په جیل کې وم زما مور به په کور کې هېڅ نه لګوه چې زما بچی په جیل کې دی په ګرمۍ کې به زه تاسو هم دا تپوس کوم رامینیګان هم دا تپوس کوم بیګان هم دا تپوس کوم چې د چا د برکته د دې سړي مخ ولیده یعنې دا څنګه لګېدلې جوړېدلې وزیران شو سکرټریان شو نورې بلاګانې شوې په هغه تعداد کې راوتل غواړي هغه ستایل اخیسته غواړي چې کوم د عمران خان حق دی په دې قوم دو پیره عمران خان ما ته په جیل کې دا وویل یو 3 ورځې مخکې یو د مئی په آخر کې وی چې مجھے سارے پارلیمنٹری کی رپورٹ دو جو پارلیمنٹری کھلا نہیں ہے جھوٹ نہیں کر رہا کیسے نہیں کر رہا جلد الیکشن آ رہا ہے اس کو ہم ٹکٹ نہیں دیں گے داسې میډیا باچایي نه ده د عمران خان ټکټ داسې په بازار کې نه پروت چې په پاس شوې نو ټول مستا جاګیر دی سټینډ به اخلې جیل به خورې تکلیف به تېرې عدالتونو ته به ځې منډه به وې که سخته تېرولی شې نو د دې طریقې سبا که نه شې تېرولی نو عمران خان له انشاءالله سلونه ډېر زه وایم چې کله خان اډر وکړو او د پارټۍ مرکزي قیادت تاس کړه کړو نو بیا به په دې سوچ راوځې چې د پي ټي آی دپاره نه د عمران خان دپاره نه د خپلو بچو د مستقبل لپاره راوځم ځکه که نن عمران خان لاړ نو ججان ډېر جرنیلان ډېر ډي سیګان ډېر سیاسیان ډېر خو لیډر ګورې نشته لیډر نشته نه پیپل سره شته نه نشنل سره شته هغه خبرې زیات و او بیا چا څه دی هغه لیډر وایي چې جاو جاو باډر جاو او بیا لاک د باډر یې دغه سنټ ممبري راوړه افضلان صاحب قابل احترام ہے سوئے بجلیگر مولا نصب خبر لدى کوم وتعودي چور يكرم هوجا سراسر نوم هو يصل هوجا كما خلى الاسور كا نقول بالله بقى شباب شريف نور كا يا اخر طلع دي خوش ولا يخان سلام ولا يو ما خان تويلو ما کیو د سرنی دا بل سرنی د قاس شاته دی وکاتو قاسم سلیمان د سرنو علي محمد په د سرای پرون دا ټیم اخري خبره بیا اجازه داخلم پرون دا ټیم په ځای کې ناست دی نو وکیل سره یو ډېر سیاسي لیډر چې مخکې زموږ ملګری سخت هم په تېرې شوې زموږ د پارټۍ نو د بلې پارټۍ دی خو خان سره ولاړ و نن سبا په سخته ده نوم یې نالم نوم یې نشم اخیستی هغه دا خبره وکړه وی چې څنګه به پوټو ته ویلې کېده چې خبر یو سړي تولي وی نه هغه صورتحال نه نه هغه صورتحال نه دی ما فرق دی وی فرق څه دی ما فرق دا دی چې د عمران خان سره علي محمد دی دا علي محمد ستاسو ترجمان دی د عمران خان سره دی د عمران خان سره دی د عمران خان سره دی 25 کروڑ عوام دی که چا د عمران خان ګریوان ته لاس واچه دا هغه په ګریوان کې به د 25 کروڑو خلکو لاس الله اکبر جواز ګوره اوسبا خپنره سیاد نشته د جیل نه هډارېږي هتکلم هډارېږي تو به راسو چې ټولو به خلک وویله په دې خلاف کې مې کرارې کړي خپل دردان تاسو کې ګرځولی د بېعزته کولو دپاره بېرولو دپاره نه مو شو یېرونه او عزت جنت د هغه سره دی